میراوس د خلکو مینه دلته کې څنګه ګورې دې دا ګوره دا خلک چې راغلي دې ځای ته راغلي او تا له سپیشل راغلي او دلته مې چې میراوس سره بازدید نو تا د خدای ډېر خوشحاله کړي ستا د خدای عزت وکړي دا دویم ځل دی غالبا چې ته دلته کې راځې او زموږ د یو علاقې خلک یو بل ورځ مې یو شعر لیکلی دی زه خپل لیډر پسې سکار ته لاړم راته غوسه شو ویلې زه خانیه ما وی چې تا له مې ډالۍ راوړې ده بیا په خندا شوې راځه خانیه ما وی چې ستا په ګاونډ کې اوسم ما ویل چې زه ستا په ګاونډ کې اوسم راته وی شابه زه روزه خانیه چې ما سره یې ګټ په لاس کې ولیدلو وی دې سره په کار ده یو بیزه خانیه ما ویل چې نور و زمانه کېدلو وی چا نه به دې اغشتې وه قرضه خانیه نو ما ویل زوی مې شپاړسم کړی دی وی نوکري غواړي زه راځه خانیه ما ویل خیر د چپړاسي برتي که وی ساروي پټو ته پې بوزه خانیه نو ما وی غوا میخې سره ولې نه شي بیا خرڅوه پې خربوزه خانیه ګاډۍ سره پولیس تانې ته بوځي چې ډب ورکوي لږ په مزه خانیه دا یو بله خبر راته راته شو یو ځای کې دوه چرګان په جنګ وو ګیدړ پې راغی دواړه یې وخوړله چې بیا دا برید داسې په پنج باندې پاک کړو ښه چې زه د باندې رالم ګینوس په یو بل وجلي وو زه د بل ورځ د باران کې د چت نه راپرېوتم دا لاسونه داینې ټول داسې مچې وینې غوښې غوښې پرون یو بوډا راغی په غوږونو لکونو ما ته یې څنګه یې بچې ما یې راپروت یم نه دغه نه او دا لاسونه خپې مې ټول وایي ښه شکر دی چې خپل صورت روغ دا وجه سترګو خبره دې زده کړه د زلفیانو موږ دې مو نه پېژنو که نه ګوره نو سترګې زما خو لاړې ده هر سړی راځي هر او که تاسو په دې باندې د دې علماو نه تپوس وکړو که نه چې دې کې دي څه نو قسم په خدای چې دا موبایل یې به م ماتې کړي کتونکو میراوس د تنګي سیمې سره تعلق ساتي 400 ډسټرکټ سره تعلق ساتي او دلته کې په دغه ملکڼ په دغه غرونو باندې آباد شوی دی دلته کې د ملکڼ د خلک چې ولکه به مینه ورکوي دغه مینې رانه دلته ایثار کړی دی خو دا مینه نه وه نو میراوس په یا په تنګي کې یا د مومند جنسۍ هغه قبایلو کې چې کوم دوی ډلې کړي په پېښور تاکال او په ډېر کوم ځای کې په باړي پوره کې که نه دا د رزاق روډ باندې زموږ ډلو هغې مخې ته ولاړو ما د روډ نه غاړه یو ښځه ولاړه داسې دوه واړه واړه بچي ورسره نو ما ته یې اشاره نو ما یې که دا زموږ خپله ده زموږ کور به دې غله چې زه داسې په یاره یاره ورغلم ما ویل ولې ما ته یې ته مې راوسې ما وی یا ګوله وایي څلور کاله وشو چې کونډه شوې یم او دا دوه واړه بچي مې دي وایي ځان له سر سورې ګورم نو ما ورته ولې دا سفر درته زه ښکاره بیا رشکې ته وخته خبره دا ده چې تا د مینې خبره وکړه دا ډېر مینه ناک خلک دی ډېر دینداره خلک دی او حقیقت کې دا ده چې ما غونډ پاکستان نه بهر ملکونه هم ډېر زیات کتلي خو په دې خلکو کې دومره مینه ده دومره مینه ده چې قسم په خدای اوس دې مینې زه د کټ کړم کلي ته کله کله ځي کلي ته خو بس سبا تر روانې یم دا صدر طارق خان دی صدر طارق خان ډول والا صدر دی سعود ډول والا تر راغلي همت نو کتونکو میراوس باره کې بټخېلې ته راغلي بس وی چې هغه سلام وکړو چې زموږ موټروی کې بس راغلی دی نه ته غوښته د غوښه دغه موټروی ته به کامې مو خراب شو درګه ولا دې ځای کې راته لارې هغې انخینې موږ به ټول دې غوره کېږي زموږ موټر شروع شو دې موټروی سره ملنګ ته یو دربند سل وته نور اورې کتونکو په خپله دعاګانو کې یاد ساتئ او موږ دلته چې راغلي نو صرف د میراوس لیدو یو داسې اداکار دی یو داسې فنکار دی چې د پښتو ژبه یې ژوندۍ ساتلې ده د چا په مخ خنداګانې په دې ورځو کې موږ خوشحالۍ ته ډېر اوږې ناست یو خوشحالۍ شته دی نه ځکه چې یو ګرانه ګراني ده بدامني ده لاپروایي ده د مشر کشر تمیز ختم شوی دی عزت چې کوم دی ختم شوی دی خو په داسې وخت کې یو سړی چې ښځه وایي چې زه خفه یم میراوس سره یو 3 منټه انشاءالله په خندا به ځي بالکل دا خبره ده چې تاسو ته ما مخکې مې یو ځل ویلي چې په پاکستان کې د منشیاتو خلاف اولنی قدم دا مه ایښي بالکل لکه خلک خدای پاک زما د لاس سره نشو نه اړولي دا څومره لوی دغه دی بالکل بیا راته سکولونه والا کړه او نشې به مې لکه یو نشې بل نشې ته وی هغه ما ورته چې جمعې مونځ کوه هغه د څه ورځ وه د جمعې ورځ وه که نه بل ورته وایي که خدای مې ایمان نه خطا کړي ما ته اتوار ښکاري ښه یو نشې بل نشې ته وی خبرې چې د اکټران یې ولې دومره ښه شته یا بل ورته یې نه ماما وایي دې د شونډو نه سرخي لرکه
د سترګو نه رانجې لرې که او د مخ نه میک اپ لرې که نو څه به ترې جوړ شي نه بل ورته څه به ترې جوړ شي خو زما ښځه به ترې جوړ شي ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ حضرت کتونکو د خبره په دلیل تنظیم د تحریک انصاف د لیبر وینګ د صوبایي صدر د ملکن ډیویژن صدر او د آل اوټل اسوسییشن صدر طارق خان په درناوي کاوش او په ډېره مینه موږ د سیمې ته راغلي او تلو بټخیلې ته په بټخیله کې موږ میلو شو د اخلاص ویلفیر کم پروګرام و هغې کې هم ګډون وکړو خو تلو او دلته د هوټل کې ډوډۍ خوړله عرفات هوټل دی عرفات هوټل نو حقیقت دا دی د هوټل هم خوښ شو او د هوټل والا د امین هم خوښ شوه نو موږ وایو چې دوی د امین خو هم تاسو سره شریکه کړو او خو تاسو زه دا زه دله یقین در کومه او تاسو وایئ چې یاره کوم هوټل کې موږ روټۍ وخورو نو تاسو ته به هر څه ملاویږي نو عرفات هوټل ته راشئ خو بیا هم څه ګیله شکوه نو ما سره خبرې کولی شي او صدر صاحب هم موجود دی صدر صاحب هرکلی درته یم څه وایې ډېره مننه خوشحاله اوسې اباد اوسې ته زموږ خاورې ته رالې خاص کر زموږ درګۍ ته رالې موږ دا ډېر په دې ډېر زیات خوشحاله شو او زموږ هوټل ته رالې او زموږ د هوټل ته یو پروګرام ته وکړو نو درته ډېره مننه کوم بړخیل ته راوړو د بړخیل د خلکو مینه هم ته وکتله ډېره مننه کم کسان چې په دې لاره ځي دا عرفات هوټل چې د پېښور نه څوک راځي دا په دې ښی طرف دی څلورم دریم نمبر هوټل دی او که د سواد نه راځي نو دا پنځم نمبر هوټل دی ان شاء الله 24 غنټې به د سرویس هم برابري کانې هم برابر ده انتظامیه هم ښه ټیک ده جومات هم ورسره دي او ګاډیو پارکینګ هم ورسره دي ان شاء الله څوک ناامیده کېږي به نه او مطمئن به ان شاء الله دا زموږ سره بالحسین روډ دی او الحمدلله دا داسې یو هوټل دی چې دا د 20 کال هوټل دی بلکل کتونکو موږ ګورو دې ګاډي ته وګوره ګاډی راواله دا وګوره دا سورلی چې کوم دی دا راځي نو دا دلته کې راځي ستاسو نوم دی ما نوم ثناء الله ته هوټل کې څه کار کوي موږ د ډرایورانو په خدمت کې کار کوو نو ډرایورانو له مینه ورکوي ډرایورانو له موږ مینه ورکوو ډرایورانو له ولې مینه ورکوي پکار چې سوالو له مینه ورکوله مینه موږ دې خبره کوو چې دا خلک بیا راځي سوالو چې مینه ورکي بیا خو نه راځي صحیح ښه ستاسو نوم دی عمر رحمان جی دلته څه کوئ زه بټخیل یم جي دلته سم چا سره راغلی یم سکارم خوراک له نه خوراک له نه وم راغلی صحیح نو کتونکو بالکل تاسو راتلی شئ دې هوټل ته نو صدر صاحب دا خلک چې راځي دلته کې او دا خوراکونه کوي اکثر خلک ګیلې شکوې خو هم کوي او پخېږي دلته څه دلته موږ سره روش دی سره کړې غوښه ده ساده غوښه ده قورمه ده کابلي پلاو دي سیخ کباب دي زموږ سره دال ماش دي سبزي هر یو قسم او چای پسې سپیشل ډوډۍ پښتانه وخوري او چې چای پسې نه څښلي دا موږ څه دا کړل نو چای پسې سپیشلي او ان شاء الله زموږ ریټ هم ډېر کم دی کمزوري کسان چې راځي موږ دې پیسې هم نه لو څوک یې وس هم نه کړي موږ کېنه وروړه د الله لپاره وکړه دا ډونه خلک یې خوري تاسو هم پکې وخورئ ان شاء الله چې څوک راځي دا هغه هوټل دی زوړ هوټل د 20 کال هوټل دی دا نور هوټل ډېرې جوړې شوې خو دا یو عرفات دی د 20 کالو د دې ان شاء الله که څوک راځي ګاډو ته ګوره کنه دې ګاډو ته ګوره ډرایور هم ښه عزتي خو د سوارلۍ به د هغې ان شاء الله سیوا عزتي صحیح اصل خبره دا ده بل کوک خبره کېږي کوک زموږ دواړه افغانیان وروڼه دي دواړه د افغانستان دي یو ګلاب صاحب دی یو هغه بل روس رحمت الله صاحب دی ښه زبردست کانې پخوي کتونکو زبردست کانې پخوي دا وګورئ جي دا خلک ناست دي دا باقاعده ډېر ښکلي او بیا د افغانیانو کانه به تاسو کتلی وي هر ځای کې خو په سعودي دوبۍ ملیشیا چېرته کې خو هوټل وي یادېږي نه د افغانیانو یادېږي او دا دلته کې هم شته دي نو بالکل راتلی شي رخایش او ښکلې بندوبست دی نو انشاءالله موږ هم وخوړله مطمئن یو تاسو ته شریکوله نو شریک هم کړه سره عرفات هوټل یاد ساتئ په خپل دعاګانو کې ما هم یاد ساتئ صدر طارق خان هم یاد ساتئ زموږ ټول ملګري یاد ساتئ او دا هوټل هم یاد ساتئ چې دغه شانتې په ښه طریقه باندې د سوارلو ډرایورانو او کوم خلک چې راځي چې د هغوی خیال ساتي نو ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ ډېره مننه کتونکو دا مهال موږ ملکان په غر یو
د خبره په دلیل د انصاف لیبر وینګ او د آل هوټل اسوسییشن د صدر طارق خان سره رفاقت الله هم زما سره دی یاس خان هم زما سره دی راغلو دلته کې بټخیلې ته دعوت و الیاس سهارا و اخلاص والا او ولته کې لاړو هغوی سره میلو شو او د صدر صاحب ډېر زیات خواهش و چې راځي به کارونه پرېښودل ډېر ښه راته لګي ملکړه مو لیده ملکړه دا غرونه مو لیدل دا شنې شنې ونې مو لیدې دا ښکلې فضا مو لیده دا ښکلې هواګانې نو بیا ښکلې مالټې تازه مالټې دي نو خورو یې الله مو باد ساته څومره مسافر دي خو لر دی خو بر دی څومره پښتانه مو ګوري څومره موږ سره مینه کوي ټول لپاره نیکې هیلې او ټول لپاره سلامونه انشاءالله بیا به مخامخ کېږو الله خوشحاله سي